أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا سورة قریش دا شروع شو او د نزول په اعتبار سره 29 سورت دی او د ترتیب عثماني په اعتبار سره 106 نمبر سورت دی. نازل شوی دی پس د سورت 3 مخکی سورت کې تخویف ویرولو مخکینو خلکو ته چې ګوره هغې د شاعر الله تعظیم ونه کو نو الله رب العزت تباه و برباد کړو اتیان والا. او دې صورت کې موجوده خلک چې کوم دي قریش هغې ته الله رب العزت تنبیه ورکوي یروي چې که چېرته سم نشوې او د دې کور د وجې خدای تاسو له یو عزت او احترام درکړی دی خلک هم خیال ساتي نو بیا به ستاسو هم دغه علي ګول نو دغه صورت قریش او دې کې بنیادی طور بس دوه مضامین دي. الله رب العزت یو برکت د دې کور خی چې د دې کور په برکت سره مې قریشو له عزت ورک. خبره دا وه چې قریشو به یا عام عربو به نږدو ورسره دی به چې دی دوه سفرې کولې. دې کې الله فرمایي رحلة الشتاء والصيف یو د ګرمۍ او یو د یخنۍ. نو دی با داسې دی یخنۍ کې چې دی یمن طرف ته تلای کې به دغه چې دی موسم دا معتدل او په ګرمۍ کې به شام ته تله. نو د عربو په معاشره کې د دغه دور د جاهلیت په دغه دور کې داسې ډیره کمه کوزه قافله به چا به لوټ کېده نه. خو دی به چې چا ته مخامخ شو دا قریش دی یا چې ورله دی وي چې مونږ قریش شو ښه بس ام ایشی به ورته نه وي ډاکوانو به هم ورته څه نه وي. خلکو به تې مال دا ګران اخسته او خپل مالونه به ارزان ورکول چې دا متولیان او ګاونډیان دي د کعبې مبارکې د دې د وجې به خلکو ډېر لوی خیال ساتي. خو کله ناکله هلکه د پیر صاحب زوی د مولا صاحب زوی داسې د بلې شعبې سره وابستی نو صرف عزت نه که چېرته هغه د خپلې لارې نه اخوا دېخوا کېږي نو ته ورته ووایه چې بهی ستا عزت چې زه کوم نو دا خو د دې دین د وجې کوم که د پلار د دې لارې نه دې اخوا شو نو بیا در باندې زه څه کوم. دا نه چې د پلار د لارې نه دې یو سړی هټ کر رواني بیا هم ته هغه په مسله ودرولي چې خیر دی که پلار دې چې دی نو نیکو که ته چې دی د جهانونو ارامي خو ته به دغه ځای نه پرېږدې نه. نو الله رب العزت هم ورته فرمایي چې ستاسو د عزت چې دی دا د دې کور د وجې دی. ګورې که د دې کور خیال نه ساتې نو بیا هېڅ هم نشته هندوستړی خدای ناره. بل د دې صورت قریش فضایل ډېر زیات دي فضایل یې ډېر زیات راغلي او عام طور نن سبا چې خلک په کوم څیزونو کې راګیر دي په هغې کې یو چې دی دا دی چې د رزق تنګي وغیره ده او یا قرض کې سړی ډېر راګیر. نو علماو خاص کر صوفیای کرام د هغې یو دا فضیلت د دې صورت لیکلی چې یا یې څوک سارې مانځه پسې 21 پیرې وایي 21 پیرې د سارې مانځه پسې نو خدای پاک د قرض ختموي هر څنګه چې خدای پاک والله اسباب مهیا کوي. او یا د ورځې چې هر څه ټیم ته وې مخکې یو پیره درود شریف او وروستو یو پیره درود شریف او منځ کې 2 پیرې صورت قریش ټول چې دا وې نو الله رب العزت به د رزق تنګي ختموي یوه او دویم نمبر الله رب العزت به درته امن درکوي د هر قسمه شر او فساد نه به الله بچ ساتي.
او دې کې دوه مضامین بنیادی دي دې صورت کې چې د تجارت سره ستا د ژوند سره د خوشحالۍ سره لازمی جز امن دی که په کم ملک امن وي تجارت بم بحال وي هر څه به وي که امن نه وي هیڅ چیز به نه وي دیو جی ابراهیم علیه السلام چې دعا کوي د خدای نه خدای پاکه دا ځای د امن وګرځاوه نو الله رب العزت فرمای لإیلاف قریش او زمان نه پړمبني صورت کې پاتې شو استاد محترم استاد شیوخ استاد العلماء مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد زرولی خان صاحب رحمه الله رحمتا واسع اللہ دی قبر د انواراتو نہ ڈکی بچڑا کو چی صدا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویرا کر گیا ناشنا شخصیت بالکل پا کم ځای کې خو به یو چې د دین خلاف یا د دس څه خلاف خوا دی خبره دغه خو مشر نه چې دار چای موږ نه پرېږدو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق چې کم ځای د خدای خفه کېږي هلته د مخلوق تابعداري نه ستا پلار دي که نیکه دي که او عهدیدار دی او کارڅوک دي خو چې کوم ځای هغه د جزئیات د فقه داسې و چې فقیه العصر یې چې ورته نو په ځای ورته مفتی اعظم یې چې ورته په ځای ورته یو جزئیات د فقه هر معمولی خبره هغه به داسې د قرآن او د حدیثونو هغه ته معلومه داسې علم موږ یو استاد ما تاسو ته ویلو داود شاه مولوي شیخ الحدیث هغه وایي چې ما ورپسې یو پیره صرف حوالې رسولې او دې د بل چا په پیرډ کې راغی کېناستم نو صرف په یو پیرډ کې چې صرف حوالې مې ورپسې د کتاب لیکلې 80 کتابونو حوالې په یاد راکړه داسې انسان وبس لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا د دنیا چا سره وفا نه نو هغه د برس هغه به د مشرانو طریقه چې کوم قرآن احادیث سره یا چې به د دې سره ټچ وا هغه به یو سنت خلاف ورزي به د مفتی ضروری خان سے په مدرسه کې تو نه د فقه یو معمولی کار به طالب کې دا خلافونه وي او دک شان چې به کومه طریقه د مشرانو را روانه الا که د قرآن حدیث کې ډایرکټ دای صراحت نه خو لیکن هغه د قرآن حدیث خلاف نه هغه باغ نه کوي بس هغه د مشران طریقه بالکل برقرار ساتي دا موږ ته تعلیمات امام شاه ولی الله رحمه الله ټوله فلسفه وغیرہ په دی ولاړ چې کم ځای ستا رسم او رواج د قرآن حدیث مخالف نه مې پرېږده لکه اجتماعیت دی انفرادیت ته مز غم خادي دا د دې تصور دی دا نور دی کم ځای کې یا مونږ چې دی نو د سارے مثال په طور غم کور کرچې ورولو هغه سره کټو چت کا داو کا شامل شو ورسره یا چې دی د واده والا کور کرچې دا خدای بس قرآن حدیثو خلاف نه دی ته دا مه جوړوه چې به یې لسې راکړي نو شل به زه ورکوم یا به لس ورکوم بیا کیسه روانې نو هغه د هغه ځای نه چې دی شروع کړی دی هغه موږ نه پکې پاتې شوي تاسو وایئ الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد چې کوم ځای پاتې کېږي بیا به راته وایي هر چې صورت ختمېږي ځکه چې ختمېږي الله دې راکړي اخلاص پیدا کړي چې د مشرانو په طریقې نو خوند دې پکې الله ویلي ایلاف قریش مانوس شوي دي دا قریش عادت شوي دي دا قریش یا د وجه د الفت او محبت د قریشو ایلافهم دا بیا تاکید دی الله وی عادت د قریشو یا د وجه د محبت او د الفت د قریشو رحلت الشتاء چې دی سفر کوي په یخنه کې د کم طرف دا یمن جانب دا کم طرف دا یمن جانب دا والصيف او دا په ګرمه کې د څه طرف دا شام طرف دا نو الله رب العزت فرمای دا دي چې دا سفر کوي پورا منه کوي نو ولی فلیعبدوا بس دې بندګیو کی رب هاذا البيت د رب د دې کور د سشي د رب د دې کور د دې وجه مولانا ادریس مرټی رحمه الله فرمای داغه دا یو خبره ده هغه وی چې فلیعبدوا رب هاذا البيت وی په دې بیت باندې وقف وکا
او خو پکې ذوق خپل استعمال کا، خو سوچ پیو کا د دین خو خون والا چې فلیعبدو رب هذا البیت، چې ته بندگی وکا د رب د دې کور. نو بندگی موږ د کعبه کو که د چا کوه؟ د الله رب العزت. د چا کوه؟ د الله رب العزت. د دې وجې هندو رو لګي د هغه اعتراض کړی دی، هندوانو اعتراض کړی دی. نو یو هندو دی پاغې کې هغه د الف لام نه واخله بلکې سورت فاتحې نه والناس پورې په دا ځایونو پکې اعتراضات کړي دي. نو پاغې کې یو اعتراض یې غټ دا دی چې تاسو چې موږ ته وایئ چې تاسو بوتانو ته سجده لګوئ، تاسو چې موږ ته وایئ چې تاسو بوتانو ته سجده لګوئ، تاسو هم کعبې مبارکې ته سجده لګوئ. نو پاغي بیا دای خپل دلایل. نو قاسم نانوتی رحمه الله په کتاب لیکل دي، مضبوط کتاب د فلسفیانه طرز کې د منطقي قبله نوما هغه په لیکل دي. نو نور خبرې بګي دي خو یو ورته وی یو ځکه چې من کعبه مبارکه ته سجده نه لګو بلکې من د کعبه مبارکه رب ته سجده لګو. چاته لګو؟ د کعبه. او تاسو بعینه بت ته لګیای، هغه ته معبود وای او هغه ته سجده لګوي. او موږ سوایو ک الله رب العزت صحابه ته بیت المقدس ته مخ کینو اخوای مخ کړو، الله رب العزت ورته کعبه ته مخ کینو کم خوا مخ کړي کعبه مبارکه ته مخ کینو. موږ سجده چاته لګو؟ الله رب العزت ته. سجده بل چاته جایز نه ده. د دې وجې موږ د دلته نه چې مونږ کوو نو زموږ نه معمولي ډیګرې مګرې یو څه بل څه کا خوا دې خوا شي نو بیا هم چې طرف د کعبې بعینه کعبه خو نه خو دا طرف د کعبې دی، بعینه کعبې ته زموږ مخ نشي راتلی. دا طرف د کعبې دی، کعبه هم محدوده د جوماتونه خو غټ غټ دي، نو دا طرف د کعبې دی. نو لہذا سجده مونږ کوو ځکه چې اتفاق د مسلمانانو چې قائم وي، د اتفاق د پاره ده. چا به بیا وی چې ته سر خو مې نه لګي اوسه پورې مې چې په سب کې در سر مونږ نه کوم، اوس یې در سر په طرف کې نه کوم. دی به داسې ولاړو هغه ورته دغلته شاکوله دې طرف ته به ولاړو، بل به داسې مونځ کا، بل وی چې ورغه زه د احمد آباد خپل پټي طرف ته مونځ کوم. نو د هر چا به خپل خپل. نو الله وی چې نه د مسلمان اتحاد برقرار وي. نو دکه شان په خپل کور کې شروع د کور او کا پای کې اتحاد برقرار کا، بچم گاوند کې بقام قبیله کې بیا ورپسې الله ای توفیق راکړي. نو قاسم نانوتی رحمت الله علیه ورته فرمای چې موږ سجده چاته لګو؟ الله رب العزت ته. نو فلیعبدو بس دې بندګیو کې دا قریش چې الله رب العزت ورته دا سفر اسانی کړی دي رب هذا البیت، دا رب دغه کور، الذی هغه رب اطعمهم چې دله طعام ورکړی دی، دله څه ورکړی دی؟ طعام ورکړی دی، من جوع د لوګینا، پس د لوګینا دله څه ورکړی دی؟ طعام ورکړی دی. وآمنهم او امن ورکړی دیو ته من خوف د یرینا. نو دا یره چې په انسان باندې یا لکه موبایلو کې ګوتې مو سبق ته توجه ساتي یا وآمنهم او دلره امن ورکړی دی من خوف د سنا د یرینا. نو چې کله یره په انسان باندې وي هیڅ چیز نشي کولی. سمه د مبارده د درځ پکې خلک کرکټ لګي چې د شپې په اکلار باندې زه او دې کې خو پیریان دي نو هیڅ قدم پکې نشي غشتي. نو چې یره در باندې خپل کور ته نشیدلې د کور بار نشي وته ګرځېدې نشي، سم دم کسي په لار کوڅه کې ګرځي اوټ غواړي په غریب باندې یره راشي بیا چې د آغا د اسماعیلان را رواني نو پونکی لګولي چې بای خو علامه را ځکه پلانکی سیب را روان دی ولی یاره پی بیا چې دا به میولي دی برا د غلی دی به میولي دی به میولي. نو چې کله انسان سره یری نو دی هیڅ نشي کولی. الله وای چې یره در سر نه نو دا زما یو عظیم احسان دی چې یو مې دله سوکړو طعام مې دله د دې کور په برکت درکو چې ستا معاشي تور انسان مضبوط وي دی هر څه کولی شي، هر څه طرف ته د ذهن کولوي. که معاشي تور انسان راګیر وي دی د دنیا قابل ترین شخصیت ولې نه په هر میدان کې که دنیایي دی که دینی دی، خو چې معاشي تور دی ګیر دی نو د سر بسنه سوچ وي چې بای دې ځای بدای دې ځای بدای دا بس کوم دغه بس کوم. نو الله وی د دواړو نه مې تاسو بیغمه کړی. یرم در باندې نشته دا داسې زیری چې پای کې څوک زناور تم چې دین نقصان نشي ورکولی، انسان خو لا پرېږده گیا تم چې نقصان چې خپل کمره خطرې تور ته سن شي ویلي انو خلا پرېده. نو وآمنهم من خوف او امن ورکدي لره د سنا د یارینه.
الله فرمای لإلاف قریش د وجد الفت و محبت د قریشو یا د وجد عادت د قریشو إلافهم بیا وی الله تاکید دی بکی إلافهم د وجد عادت او د الفت او محبت د قریشو رحلت الشتاء چې سفر به کو د یخنه د سترب دا یمن طرف دا والصيف او چې سفر کو د سترب دا د شام طرف ته د ګرمه ها والصيف او د ګرمه فليعبدون بس د وجد سفر د ګرمه او د یخنه نو فليعبدو د خبره پکې سره د دې چې دونه پر امن دا سفر کوي دا ګرځي روان دي نو فلیعبدو بس دی بندگیو کی رب هذا البیت د رب د دغه کوټی د دغه کور الذي هوا اطعمهم چې دلره طعام ورکړی دی من جوع د سنا پس د لوګینا چې دلره طعام ورکخه وآمنهم او دلره امن ورک من خوف د يرنا او چې امن دلره ورکړی دی طعام ورکړی دلره د لوګي نه پس او امن ورکړی دلره د يرنا نو دا د قریش قبیله ونن سبایم خلک ډیر خیال ساتي او قریش دا پسین کې هغه مې ته وای په سمندر کې چې هغه نور میان خوري او خپل محفوظ وي خپل ورته څوک نقصان نشي رسولې نو د عربو دا قبیله د قریش دا ډیره مضبوطه وه نور خلکو به یو څه بل چاته نقصان وکړو خو دله به نه ورکو ځکه چې وي دا څه شی دی دا د حرم شریف اوسېدونکي دي الله رب العزت دې موږ دغه کور له بار بار بوځي خدای تعالی نه رضا شي الله دواړو جهانونو